والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون سورہ منافقون مدنی صورت دے ترتیب کی سلور شپیتم دے او نزول کی یوسل سلورم دے پست سورہ حج نراغل مخ کی صورت کی ترغیب ورک جہاد او انفاق تا او دارنگی ترغیب بیان شو دا قرآن کریم نو دی صورت کی حالات دا منافقان و ذکر گئی دی په خلی باندې یو سوی او زړه کې بل سدي خلی کې ایمان سرګندۍ چې موږ مسلمانان یو مخامخ دا خبره کوي او زړه کې عقیدتن کفر دی نفاق دی مؤمنان نه دي مفسرین یو واقعا نقل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزال روان دی غزوه بنو مستلق یا غزوه بنو مریسع او یاد تبوک واقعا ده یو انصاری او یو مهاجر ځان کې دواړه او جنگیدل نو عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن منافق دا आवाज وکړو چې دا ماجر د مکی نه راغلی دي منګ ولا زی ورکو خوراک کاک ولا ورکو نو دی اوس مشو منګ منی گزار کوي یو आवाज دا وکړو چې د دې خوراک خرچه بند کړي نو دی با کر ورشي خواره بشي مدینی نے ببل طرف تلاړ شي دیم आवाज داو کو چې کله موږ مدینی ته واپس لاړو نو موږ خو معتبر خلق یو مقامی یو او موږ عزت من یو دا ذلیل خلق به د دې زینو باسو حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه دغه خبري واورېدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان وکړ نو عبد الله راغه عبد الله خو زوی دی د مسلمانو ابن ابی ابن سلول منافق د قسمون او خړل چې ما هیڅ خبر نه دی کړی او د نبی علیہ السلام بارکه سنازیبا الفاظ استعمال کړی نو دلته الله هغه ایتونه به راولېګل نبی علیہ السلام د دې منافقانو تصدیق کړو او دغه زید بن ارقم ډیر زیات خپاو چې ما ولی نبی علیہ السلام دا بیان وکړو نو الله آیتونه راولېګل او بیا ډیر زیات خوشاله شو اذا جاءك المنافقون کله چې راځي تاسو پیغمبره منافقان قالو نو دی وی نشهد انك لرسول الله من بیان کو گواہی کو یقینا ته خامخا پیغمبر د الله خدا په جواب باندې وی زړه دا خبره نه کوي ضمیر په دې خبره مطمئن نه خلی باندې دا خبره کوي انک لرسول الله والله يعلم انك لرسوله الله خپوهیږي پیجنی خامخا چې ته پیغمبر د الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله شهادت کوي بدی خبره یقینا منافقان خامخا دروغجن دي دی چې کوم خبره په خلی بیانې نو الله وی دا منافقان دروغجن دي زړه کې کفر دی او په خله باندې تا پیغمبر د الله وی اتخذوا ايمانهم جنة نوی دی قسمون خپل سوګن خپل جنتن ډال دروغ قسمون خوري ځان بچکولو د بارا چې زمنګ نفاق کچرته سرګن شو نو بیا خو بیا موږ له سزا را کوي یا به موږ جیل ته ځو قید بخرو دروغ و بېمانه قسمون خوري اتخذوا ايمانهم جنة نوی خپل قسمون ډال د بچاو ذریعہ فصدوا عن سبيل الله نو بندي خلق دین د الله نا یا خلق جهاد ته نبري دي یا ورته وی چې نبی باندې ایمان مراوړی یا نور شکوک شبهات پیدا کوي انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا
دی ډیر بد دی هغه چې دی کوم کارونه کوي. ذالک بانهم آمنوا ثم كفروا. الله وی دی بېمان دی دروغجن دی دا ورته ځکه وی بانهم آمنوا چې دی ایمان ښکارک پخلو ثم كفروا بیا کفر وک زړه کې کفر او شرک او نفاق او پخلی ایمان ښکارکو. فتبع على قلوبهم نو مهر لګولې والله پزړونو د دې فهم لا يفقهون دی نه پوهیږي په حقیقت د خبرې. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ کله چې وینې ته پیغمبره دی لرا تعجبک نو تعجب کی باچې تا لرا اجسامهم تنی د دې بدنونه د دې د دې دا لوی لوی کپړای دا پیړ پیړ سټونه غټي غټي پیړې پندای تب وښ دا ډیر لوی شیخ بزرگ سره دی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ کله چې وینې دي تعجبک خوشالي بتالرا تعجب کی باچې تالرا پیغمبره تنی د دې بدن د دې. وَإِن يَقُولُوا کچرت دی خبرې کوي تسمع لقولهم نغوک بکی دی خبرې د دې تا داسې خوږی پستی مزیداری خبرې به شروع کی تمهید تا بزان ته متوجه کی او جرګي کې بناسي ته لوی جرګي مار دی پستی نرمي خوږی خبرې بکی دا بغړ بېمانه. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کدی خبرې کوي نو تبا ورته غوږ کېږدي كأنهم خشب مسنده تبا وای چې دا لرګي دي مسنده دیوال سره لګولې شوې دي مسنده دیوال سره خو دې شوې دي. خشب لرګو ته ویل کېږي. لرګي په ګڼ قسمونو دي. یو هغه قیمتي لرګي دی چې ټوپک کې استعماليږي. بیا هغه قیمتي لرګي چې دروازې کړکۍ روشندان ته نه جوړيږي. بیا هغه لرګي چې هغه نه بنچ برګا شاهتیر ته نه جوړيږي عمارت کې استعماليږي. هغه لرګي چې نور څه فائدې ته نه غستېږي نو دې سيزل کېږي. او یو هغه لرګي دی چې مونډ دی تنه دا مونډ جړ چې هغه نه سوځل کېږي او نه د نوري فائدې هغه ستېږي. دا منافقان پشان د مونډ دي هیڅ قسم فائدې نشته. هغه لرګي دی چې یو طرف وشته بل طرف لوندې دیوال سره سړی خېده چې دی به کله اوچیږي او بیا به فائدہ اخلي. نو دا منافقان پشان د هغه لرګو دي چې دیوال سره سړی خېدي چې دا کله ورشي نو بیا به فائدې واخلم. اس قسم فائدہ نشتا. یو لرګي دی چې دیوال ته اړم دی ولاړ دی بیکار دی اس قسم فائدہ نشتا. د دې منافقانو مثال پشان د هغه لرګو دی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ کله چې ویني دی لرا تعجب کی باچې تالرا بدن د دې. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کله چې خبرې کوي نو غوږ به دې خبرې د دې تا كأنهم خشب مسنده تبا وای چې دا لرګي دي اړم شوی دي دیوال ته خو دې شوی دي دیوال ته. يحسبون كل صيحة عليهم ګمان بګي د هر چغې د هر आवाज عليهم چرا کوزيږي دی باندې. یو معمولی आवाज چې کله وشي چراغه نو دی بزر غوګونه ودري چې دا راو رسید دی به هر وخت مستربي پریشان وي زړه به مطمئن نه په قرار بني. کجرګه کې یو سړی اوچت आवाज کوي نو دی به چې دی ماته وي. یو سړی څه بیان کوي یو خبره حقیقت بیانې نو دی به چې دا ماته وي ما یادې. نو کته منافق نه وي نو تا به دا خبره پزان نه چسپانو. يحسبون ګمان کوي کل صيحه د هر आवाज د هر چغې عليهم چې دی ته وي هم العدو دغه دشمنان د دین دي. دغه لوی بېمان دي د جامې ته بنګوري د بدن ته بنګوري د لاس کې تسبوته په سر پټکی ته بنګوري چې لوی شیخ ته ډیر پستی نرم خبرې کوي خپل مال په دین په جمعات لګي
خدا ډیر لوی zarar منافقانو جمعه جوړ کړو نبی علیہ السلام دا اور غړوي وای سوځوي سړی سوچو کې جمعه څنګه سړی سوځي او غړي هم العدو دغه دشمنان د دین دي فاحذرهم ځان دي ساته نبی علیہ السلام د الله وی ځان دي نه ساته ځان دي نه بر ساته تا ته نقصان تکلیف رسي هم العدو دغه دشمنان دي فاحذرهم ځان دي بر ساته قاتلهم الله الله ورته خیری بخپل کوي قاتلهم الله رک دی کی اللہ دی برباد دی کی اللہ دی لعنت دی وی دا اللہ بدی انا یؤفکون کم طرف تاوڑی و اذا قیل لهم کلچ اویل شدیتا تاسو خودیر لوی نقصان کرے دے راشای مافیو غاڑے و اذا قیل لهم کلچ اویل شدیتا تعالوا راشای یستغفر لکم رسول اللہ بخنب غاڑی تاسو لرا پیغمبر دا اللہ لو رؤوسهم ندیب پورتکی سرون خپل لو رؤوسهم یعنی دسی پوزا بوٹکی سر بوئی لو رؤوسهم پورتبکی سرون خپل ورائیتهم یسدون وینی بت دیلرا یسدون اوڑیبا وهم مستکبرون او دیبلوی کئی داسی دا تکبر دا غرور خبر بوگی پوزه به وټکي سر به وټکي او مخ به وګرځي مخ به واړي لکه دی او لیر تیس مار خان دی سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم برابر د پدی که بخنه غواړي پیغمبره دی لراو که بخنه نه غواړي لن یغفر الله لهم هجری نه بخي الله دی لرا د دې نفاق دومره کلک دی دومره پوخ دی زړه کې کفر دومره کلک دی الله خپل پیغمبر ته وی کته ولا سمره هم بخنه غواړي او کنه غواړي زې نه بخم لن یغفر الله لهم هجری نه بخي الله دی ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله توفیق نه ورکي قوم فاسق لرا هم الذين دهغ خلق دی یقولون چې ویلا تنفقوا ملګوي مخرج کوي علی من په هغه چا خپل مال عند رسول الله چې ناسي الله رسول سره هغه مسلمانان چې پیغمبر علی السلام سره پسنګ خواته ناس دي نو دا بېمانه منافقان سوی په دې خپل مال ملګوي دا طالبان دي مجاهدین دي په دې خپل مال ملګوي لا تنفقوا على من عند رسول الله مخرج کوي هغه چا باندې چې پیغمبر علی السلام سره دي حتا ينفذوا تر دې چې خوارشي کر ورشي چې کله ورته لوګ ورسي تاسو به خپل فن بن گئے راشن خپل مال وظیفه بن گئے نو دی بد لوګ نو تختی مدینه مبریدي حتا ينفذوا تر دې چې دی کر ورشي خوار ورشي ولله خزائن السماوات والارض الله وی خزانه ما سره دي کتا سو خپل چندې خپل وظیفه طالبانو مجاهدینو باندې بند کین نو خراق وعده ما کړی دي ولله خاص د الله په واک اختیار کې دي خزانه د اسمانونو د زمکه ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان په دین پويږي یقولون دی ویل ان رجعنا کچرت من واپسو الى المدینه مدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل نو خامخا او بشری او بباسی عزت من نازلیل لرا ځان ته لوی معتبر عزت مند وی او نبی علیہ السلام ته نعوذ بالله او داغه ملګرو ته ذلیل وی ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین خاص د الله په واک اختیار کې د عزت او پیغمبر علیہ السلام لرا مسلمانانو لرا ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان نہ پوئیگی शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।